نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض الذي باركنا فيها صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، حضرت سلیمان علیہ السلام یو داسې انسان پاتې شوی دی چې الله پاک والله پیغمبري هم ورکړله، یو جلیل القدر پیغمبر هم دی او ورسره یو لوی بادشاهي ورکړله، داسې بادشاهي چې بیا یې د هغه نه پس هېچال نه دی ورکړي. او حضرت سلیمان علیه السلام الله پاک چې کوم دی د هغه هوا تابع کړې وه، او دویشتم سپاره کې الله پاک فرمایي ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر. د سلیمان علیه السلام چې کوم تخو د هغه به د سهار په لږ وخت کې دومره مزل کوو لکه د میاشتې مزل، او ماښام ته نږدې په دغه ټایم کې به هغه دومره مزل کوو لکه د میاشت. په دې دوه ټیمونو کې به د 2 میاشتو مزل کوو. محترم الله پاک داغه چې کوم دی پیریان تابع کړي وو، په انسانانو بادشاهي، په پیریانو بادشاهي، په زناورو بادشاهي، په هوا بادشاهي. محترم هر څه الله پاک داغه تابع کړي وو، ځکه یو لوی بادشاهي الله پاک هغه ورکړي وه. او حضرت سلیمان علیه السلام د هغه په تخ باندې نن سبا که زمونږ جازونه مونږ ګورو په دې کې به چېرته 400-500 کرسۍ راځي یا به نه راځي. حالانکه تفسیر ابن کثیر په دې ځای کې ولسلیمان الریح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض الذي باركنا فيها د دې آیات نه لاندې لیکلي دي تفسیر ابن کثیر یوضع له 600,000 کرسي. حضرت سلیمان علیه السلام د هغه په تخ باندې به 6,00,000 کرسۍ راتلي، 6,00,000 کرسۍ. محترمو چې په خوله باندې هغه نوم اخیستل هم ګران دي. 6,00,000 600 6,000 نن سبا به داسې چا نه لیدلي وي، نه به څوک وویني چې دومره لوی تخت چا یا نن سبا لیدلی وي، یا یو جاز لیدلی وي، یا یو بل د دنیا نشنا یو څیز لیدلی چې په هغې دومره کرسۍ راځي. دا به د حضرت سلیمان علیه السلام په تخت باندې راتللی، او هلته به چې کوم دی په انسانانو کې نیکان خلک به کا هغه به کېناستل، بیا پیریانو کې نیکان خلک به وروسته کېناستل، بیا به داسې اخوا داسې په قطار باندې کېناستل. او چې کله به د هغې تخت اوچت شو نو په هغې باندې به چې کوم دی بیا داسې د مارغانو به داسې سوری وکړو، که نورو د سوري هغه په شان هغه سوری به هغه چې کوم دی د پاسه هغه مارغانو به وکړو، او حضرت سلیمان علیه السلام به سر ښکته کړی او د الله پاک ذکر به یې کوو. دا به یې نه ویل چې بس دا خو زه بادشاه یم او دا هر څه زما په اختیار کې دي، نه، الله پاک بادشاهي را کړله، دا هر څه د الله پاک دي، زما هېڅ کمال نشته. نو محترمو دا د حضرت سلیمان علیه السلام هغه بادشاهي وه چې الله پاک ورته لویه بادشاهي ورکړې ده، او د هغه په تخت باندې څومره کرسۍ یوضع له 600,000 کرسي، 6,00,000 کرسۍ به د هغې په تخت باندې کېښودلی شول. نو الله رب العزت مونږ د دغې پیغمبرانو په هغه طریقو باندې روان کړي، د هغوی چې کوم ښه طریقې دي په هغې باندې الله پاک مونږ روان کړي، او الله پاک د مونږ د بدو طریقو نه وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.